یو صحابي راغی اسید رضی الله تعالی عنه دا ډیر مذاقیه صحابي وي چې کله به نبی علیہ السلام غمجن شو نبی علیہ السلام به جړل نو صحابو به وکتل وی ورشه اسید راولې چې نبی علیہ السلام لږ وخاندي وی دا اسید رضی الله تعالی عنه یو پیر راغی میوه شاپر کې اچولې د ورا روان دی د الله رسوله بازار ته نوې میوه راوړې وه ما وی چې د ټولو نه مخکې زما پیغمبر د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خولې مبارکې ته واچي ما وی چې د الله رسوله مخکې ته وخورې نو ځکه مې دا راوړ وی ښه په سبا له داسې کار وشو دا اسید رضی الله تعالی عنه ناستو او د چا نه چې میوه راوړی هغه راغی چې راغی وی اسید ته وی پیسې تا چې پرون کومه میوه وړې ده پیسې وی یا چې چا خوړلې د هغه راغلی که نه هغه ته چا خوړلی وایي د الله رسوله پرون چې کومه میوه خوړلې د هغې پیسې ورکړه هلکه دا څه چلو کو نبی علیہ السلام وایي د الله رسوله ما سره پیسې کوم دي زه خو فقیر سړی یم خو ما وی په مخ ته ځمکه نوې میوه راغلې ما وایي چې زما پیغمبر یې وخوري ټول څوک سره سبحان الله وایي نبی علیہ السلام ډېر وخندل وایي ظالمه پیسې دې په ما ورکړې دعاګانې دې بفتو کې واغېښتې دا څه ټوکې به یې کولې یو پیره دوی په مذاق باندې راغلی په بدن خو غریبي واله زمانه وه نبی علیہ السلام مبارک دومره وخندل چې اخره کې په ملا باندې یو ګزار ورکوي بس دی ظالمه نور څه کوې وجنم څه دومره نبی علیہ السلام وخندل بس چې دغه شو دی एकदम سیریس شو دا اوس دی به ټوکې کولې نبی علیہ السلام سره چې سیریس شو نبی علیہ السلام ورته اوسې دا ولې د الله رسوله تا خو زه ډېر مضبوط ولم ته خو په ځان نه پوهېږې نبوت والا لاس دی زه خو دې مړ کړم نو وی ښه بیا د الله رسوله زه خو بدللم داسې صحابو یا صحابو خاندل په مجلس کې یا ټول حیران شو ظالمه داسې وی پیغمبر ته څه وی نه بس بدللم د الله رسوله بدللم تا خو زه ډېر مضبوط زه خو دې ودردولمه بدللم دنیا کې د الله رسوله ستا خوښه ده که دلته بدل راکې او که بره راکې د ما پیغمبر ورته وفرمیل بره زه بیا د بدل ورکولو نه یم دلته دنیا کې واخلم وی نبی علیہ السلام مبارک ورته نبوت والا اوږه دی خوا کړه هغه ورته نه ده الله رسوله تا چې ګزار راکړو نو زما ملا بربنډه ده وګوره اوس هم بربنډه ده ما ته ملا بربنډه کړه وی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ورته لمن اوچته کړه نبوت والا ملا یې ورته ښکاره کړه د نبی علیہ السلام مبارک د دوو ولو په مابین کې یو دونه غوندې مهر نبوت و تاسو ته به یا پته یانه دومره مهر نبوت و بیا درته یم چې په دا مهر نبوت یې لیکلي څه لیکلي و دا څه شی وی هغه ور منډه کړو نبی علیہ السلام یې په مهر نبوت باندې ښکل کړه ورته لمن یې ولښکته کړه نبی علیہ السلام وی د الله رسوله مجال د چا چې پته لاس اوچتې نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل چا چې دا مهر نبوت ښکل کړه د جهنم اور پې حرام دی د ما محترم ټول شل د الله رسوله د ما غرض هم دا و چې دا ښکل کړم اوس دا مهر نبوت څه شی علما کرام فرمایي چې دا د کمترې د اګې عمره دونه یو سپین شی و تک سپینو او د ریخمو نه پوسو او دا مهر نبوت لګولې چا و دا هم درته یم د جنت گویا یو جنت دی یو جهنم دی د جنت چې کوم مشر فرښته ده مشر فرښته د هغه نوم رضوان دی تاسو ته به یا پته یاره موږ اکثر نعتونو کې رضوان راشه راشه په جنت د مدینې داسې وایو که د جنت به در نه هیر شي که دې وکړې تماشې مانه جنت کې دی دنیا کې د مدینه د نبي اسلام کلي ولیده جنت به نه هیر شي د نبي اسلام داسې کلي نو رضوان د جنتونو بادشاہ دی گویا د ټولو پرښتو په جنت کې بادشاہ چې دی رضوان دی او د ټولو جنت کې مالک د جنت اتارټي رضوان سره ده ٹھیک شو دا ده او یو د جهنم مشره پرښتم ده د هغه نوم مالک دی او د جنت د پرښته علما کرام فرمایي وی د جنت د جهنم چې کومه پرښته ده مالک نوم دی وی هغه دومره لویه ده که تاسو وګورئ د انسان دا خپه نه ده د پوندې نه چې روان شي علما کرام فرمایي د پوندې نه چې روان شي او کټې ګوتې ته رسیږي یو اس چې 1500 کاله مزل وکړي نو هغه کټې ګوتې ته به ونه رسیږي دومره لویه خپه ده چا په خپله څومره لوی دا خو د جهنم پرښته ده نوم یې مالک دی د جهنم چې کومه اتارټي میلو ده د هغې پرښتې نوم مالک دی او د جنت چې کومه پرښته ده اتارټي میلو ده د هغې نوم رضوان دی وی دغه مهر نبوت رضوان د نبی علیہ السلام مبارک په دې ملا باندې لګولی داسې د هغې عمره و د کمترې د هغې عمره و د ریخمو نه زیات پوسو او چا چې په دې باندې شونډې ایښې دي د جهنم اور یې سوځولی نشي اوس په دغې باندې لیکل سو علما کرام فرمایي یو روایت کې راځي چې په دغه مهر نبوت باندې لیکلي فاسر فانت منصور اسر فانت مسرون مقصد دا دی چې ستا مدد کړی شوی دی مقصد د دې دا دی چې ستا دنیا کې الله ستا امداد کړی دی د مخکې نه
یو خبره یا بعضې علما کرام وي په دغه مهر نبوت باندې د غوښې لیکلو پې او هغه لیکلو محمد رسول الله پې لیکلو ټول وایي صلی الله علیه وسلم دوه روایت دي یو بعضې علما کرام وي چې په دا مهر باندې لیکلي اسرې فانت منصور یو په دا لیکلي بعضې علما کرام وي د نبی اسلام په مهر نبوت باندې لیکلي محمد رسول الله دا خو درته پته ولګېده که نه وایي دغه او بله خبره چې دا مهر نبوت د نبی اسلام مبارک په ملا باندې تر کومې پورې و علما کرام فرمایي چې نبی صلوات والسلام مبارک د دنیا نه تشریف فرما شه هغه مهر نبوت په ملا باندې ختم شوی بیا بس تر مرګه پورې و بس دغه د اګې عمره و چا دنه تپوس وکړه مهر نبوت څه شی دی ته وایې دا زموږ د پیغمبر د دوه اولو په منځ کې و او داسې د اګې عمره و د کمترې د ریخمو نه زیات پوسو تک سپینو او لیکلي و پې اسر فانت منصور یا محمد رسول الله یې پې لیکلي و ټیک شه یو خبر